ولو جعلناه ملکا او کچری جوړ کړی وي مونږ دا رسول فرشتہ لجعلناه نو خامخا به مونږ جوړ کړی وي دا رجلا سړی په شکل کې وللبسنا علیهم او خامخا شک ورس دیو مونږ دوی ته ما یلبسون په هغه کې چې کوم دوی اوس شک کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ټوک کړی شوی دی په ډیرو رسولانو من قبلك تا وړاندې فحاق بالذین سخروا نو راگیر کړل هغه کسانو لرا چې ټوکې کولې دوی نه ما کانوا به یستهزئون هغه عذاب چې کم پوری دوی استهزاء کولې ټوکې کولې. سورة الانعام آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. دین مخ کی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ د توحید د اثبات د پارا د دلائل و بیانولو نه بعد منکرین د توحید ته تنبیه فرمایل چې کله هم دوی ته حق پیغام او حق خبر راشي نو دوی دا غینه مخ اړي. آیا دوی ګوري نه چې دوی نه مخ کې څومره قومونه هلاک کړي شو او بیا د دوی مشرکین او اعتراضات الله تبارک وتعالی ذکر کو داغی جوابات ارشاد فرمائل چې دوی وی دا قرآن مجید کچری بیک وقت او لاس پلاس د کتاب په شکل کې راغلی وي نو موږ به منلی وي. الله تبارک وتعالی او فرمایل چې کچری دا کتاب یو شان په یو وخت کې دوی ته په لاس باندې ورکړی شوی وي نو دوی بیا به هم وي چې دا جادو دی نعوذ بالله. او بل دوی دا وی چې دا قرآن مجید په یو فرشتہ باندې په یو ملک باندې ولی نازل نکړی شو. الله تبارک وتعالی دې ته جواب فرمایل کچری فرشتہ دا قرآن مجید دوی ته راوړی وي او بیا هم دوی انکار کړی وي نو بیا په دوی باندې عذاب راغلی. او بل دا چې دا فرشتہ هم کچری دغه فرشتہ هم کچری راتلو نو دا به هم د انسان په شکل کې به خامخا راتلو ځکه چې دوی انسانان دي او دوی چې دی نو دوی ته پیغام رسولو د پاره هم فرشتہ به هم د انسان په صورت کې براغلی خو دوی به بیا نه منل بیا به دغه شک کې به پریوتو سرنګ چې اوس شک کوي. ولو جعلناه ملکا او کچری جو کړی وي مونږ دا رسول فرشتہ دا رسول مونږ فرشتہ را لګلې وي لجعلناه رجلا نو خامخا به جو کړی وي مونږ هغه الرا په شکل د سړی کې وللبسنا علیهم او خامخا به شک کړو خامخا به شک ورستو مونږ دوی ته علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه څه چې کوم دوی اوس شک کوي سرنګ چې دوی اوس لګیا د شک کوي چیرې دا پیغمبر نعوذ بالله دا برحق نه دی. کچری دا فرشتہ هم د یو انسان په شکل کې راغلی وي
نو بیا به هم دوی شک کو ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا ټوکې کړې شوې دي په ډېرو رسولانو پورې من قبلک وړاندې دستانه فحاق بالذین سخروا نو راګیر کړل هغه کسانو لرا چې ټوکې کولې دي منهم د دوی نه ما كانوا به يستهزئون هغه څه چې دوی ورپورې ټوکې کولې ولقد استهزئ برسل من قبلک تا نه مخکې ډېرو پیغمبرانو پورې دا ټوکې او خنداګانې او تمسخر او استهزاء دا کړې شوي دي دغسې حضرت شعیب علیه السلام چې کله قوم مخې ته خپل دعوت الله او د توحید پیغام کېښودو قوم د طرف نه جواب ملاویږي چې ما نفقه یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول اے شعیب علیہ السلام موږ ستا په ډېرو خبرو باندې موږ نه رسو نه پوهېږو وإنا لنراك فينا ضعيفا یقینا ته مونږ کې یو کمزوري سړی نعوذ بالله استا هیڅ حیثیت نشته دی ولولا رهتک لرجمناک کچری ته منې نه شوي نو مونږ به تا رجم کو وما انت علینا بعزیز او نه ته په مونږ باندې طاقت موندونکي ستا په مونږ باندې څه زور نه رسي او کچری ته منې نه شوي نو مونږ به تا نعوذ بالله رجم کو دغسی انبیاء کرامو ته وی ما نراک الا بشرا مثلنا نوح علیہ السلام ته وی چې ته خو زموږ په شانتي یو سړی وما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي او تاسو چې کوم مرګري دي کنه دا هم فقیران او درویشان او غریبانان دي دوی سره هم څه نشته دي وما نرى لكم علينا من فضل او مونږ ته ستاسو فضیلت په مونږ باندې مونږ ته نه ښکاري چې ته مونږ افضلي بل نظنكم كاذبين بلکې ته مونږ ته دروغجن ښکاري نن کچري یو داعي الى الله یو سړی د الله دین دپاره आवाज اوچتې لګیایي هغه ته څوک دروغجن ووایي هغه ته څوک ساحر ووایي هغه ته څوک جادوګر ووایي هغه ته څوک بدرت ووایي نو پکار دا دی چې یو مؤمن مخلص مسلمان داعي الى الله د الله دین دپاره आवाज اوچتونکي د الله دین طرف ته د الله د دین پیغام رسونکي یو مسلمان چې د هغه د انبیاء کرامو مبارکه زندگی هغه به مخې ته ایږدي څرنګه چې د هغوی مخالفت شوي دي څرنګه چې هغوی سره ظلم زیاتې شوي دي څرنګه چې په هغې باندې تنقید کړی شوي دي تر دې پورې چې رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه په تشریف اورې سره انسانیت ته د انسانیت مقام پته ولګېدو دغه د مکې خلک خپلې لوڼه په خپلو لاسونو باندې ژوندې ښخوي خو چې کله دا پیغمبر تشریف راوړو یو داسې انقلاب راغی چې عدل او انصاف قایم شو او د یو بل د وینې هغه تږي په خپل منځ کې د سکه رونو په شانتې د هغوی رشتې او تعلق قایم شو قرآن کریم قیامت پر راتلونکي خلقو دپاره د هغوی ایمان معیار وګرځو رحماء بینهم ورته وفرمایل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قیامت پر چې څوک مسلمانېږي نو د هغه اسلام به د ابوبکر عمر عثمان او علي رضی الله عنهم په شانتې وي نو هغه مقبول دی او که د هغوی نه ما سوا که هر څنګه یو سړی ځان ته مسلمان وي او صحابه کرامو د ایمان په شانتې د هغوی ایمان نه وي نو هغه مقبول نه دی هغه مردود دی هغه مومن نشي کېدی لہذا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا هغه مړي راپاسولو د نورو خلکو دپاره مسیحا وګرځول هغه خلک چې هغوی په د یو بل په کوپړو کې به شراب اسکل هغوی نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د رحمت او د شفقت نظر چې کله په هغوی باندې پرېوتو قرآن کریم فرمایي چې اولئک حزب الله دا د الله لښکر دی
خلق چې د یو بل دښمنانو هغوی بیا داسې شو قرآن کریم د هغوی یو ادا هغه نقل کوي تر دې پورې چې د هغوی د جهاد ذکر، د هغوی د تبلیغ ذکر، د هغوی د اسونو ذکر، د هغوی د اسونو د قدمونو ذکر، د هغوی د رکوع، د هغوی د سجدې، د هغوی د تلاوت، د هغوی د آهوزاری. الغرض د صحابه کرامو ابتدا نه انتها پورې تمامه زندگی الله رب کائنات په قرآن کریم کې را نقل کړي او یو داسې بهترین جماعت تیار شو چې قیامت پر راتلونکي مسلمانانو د پاره د ایمان محور او مرکز او بنیاد او اساس او معیار وګرځیدل. لہذا قیامت پر راتلونکي د مسلمان د ایمان نښه بداوي چې هغه به صحابه کرامو سره عقیدت، محبت او عشق بساتین او هغه به مؤمن وګینی، منافق وي، کذاب وي، کافر وي. لہذا رب کائنات دغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دغه خلاف هغه سازشونه، هغه مکر و فریب تر دې پورې چې د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم خلاف سازش کیږي او هغه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې هغه ته دشمن هم د صادق او امین لقب ورکړي، هغه پیغمبر باندې الزام لګی چې نعوذ بالله د په مال غنیمت کې زیاتې کړي. قرآن کریم شهادت ورکړي وما کان للنبي ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامه. قرآن کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت بیانوي چې د نبی شان سره دا مناسب دا کیدی نشي چې هغه نه خطا وشي. لہذا دغه مذبذبین او دغه منافقین او دغه مشرکین او دغه کفار او دغه چې کوم زنادقه خلق د دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه هغه نه معاف کړي. نو بیا د هغې نه بعد صحابه کرام یا تابعین یا تبع تابعین یا قیامت پر راتلونکي د هغوی نام لیوا د دغه کفارو نه، دغه منافقینو نه، دغه مذبذبینو نه محفوظ نشي پاتې کېدی. مخکې نه قرآن کریم موږ ته وایي ولقد استهزئ برسل من قبلک، یقینا استهزاء کړی شوی دی، تمسخر کړی شوی دی ډیرو پیغمبرانو پورې تا نه وړاندې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ستا په شان کې چې دوی استهزاء او تمسخر کوي نو ته غمجن کېږه. ما نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو ته تسلي ده د دې کفارو په سازشونو، په مکر و فریب او د دوی په تمسخر او استهزاء باندې غمجن کېږئ ما، ځکه چې څومره انبیاء کرام راغلي دي هغوی پورې تمسخر او استهزاء کړی شوي دي. څومره انبیاء کرام چې راغلي دي هغوی د ګلونو د هار په ذریعه د هغوی استقبال نه دی شوي، په هغوی باندې کاڼو باران شوي دي. او څومره کتابونه چې آسماني راغلي دي نو ټول هغه نه دي منلي بلکې د هغوی تکذیب کړی شوي دي، مخالفت کړی شوي دي. فحاق بالذین سخروا منهم، نو راګیر کړل هغه کسان لره چې ټوکې کولې د دوی نه ما کانوا به یستهزئون، هغه چې کوم پورې دوی ټوکې کولې، هغه عذاب چې د کوم عذاب پورې دوی ټوکې کولې د هغه عذاب کې دوی راګیر شو. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته قیامت پر راتلونکي مسلمانانو ته تسلی ده چې تاسو په دین حق باندې استقامت اختیار کړئ، د مخالفینو په مخالفت، د سازشي کوونکو په سازش او دغسې د مکر و فریب ولات په مکر و فریب باندې چې د هغې نه متاثره کېږئ ما، بلکې په دین اسلام باندې کلک منګولې ولګوئ او استقامت اختیار کړئ. دغه خلک چې کوم د اسلام خلاف سازشونه کوي د دوی دا سازشونه به دوی دپاره د عذاب او د وبال ذریعه جوړېږي. ولو جعلناه ملکا، او کچری جوړ کړی وي موږ دا رسول فرشتہ لجعلناه، نو خامخا به موږ جوړ کړی وي دا رجلا سړي په شکل کې، وللبسنا علیهم، او خامخا شک ورسدو موږ دوی ته ما یلبسون په هغه کې چې کوم دوی اوس شک کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلک، او یقینا ټوکې کړی شوي دی په ډیرو رسولانو من قبلک تا نه وړاندې. فحاق بالذین سخروا، نو راګیر کړل هغه کسانو لره چې ټوکې کولې دوی نه ما کانوا به یستهزئون، هغه عذاب چې کوم پورې دوی استهزاء کولې، ټوکې کولې. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.